ओवरहेड टैंक था 10,000 गैलन और दा چې د کوم سوره د فوټبال ولا پلینګ ایریا دا غي کې فیلینګ دا السلام علیکم دلور خان شریف فوټبال عثمان سره فیلینګ دا او هغه د سپرینګ د لپاره واټر پایپ سیستم د جی اراوند فوټبال سره ډرین ډیولپمنټل ورست دي نه دا لوګونه بیا ماته ویل دا اوس کم پرول مور باندې کړی دی هغه اوس د سپورتس ډپارټمنټ طرف نه جی جی مخکې سما ټیم د رسولې راغلی و دزي مغه کم تاسو ته کم شونه خو مغه کړی دی ورکه هغه څه شغل تاسو پایپ لاین نو ګراوند پایپ لاین هغه ټوبل ولا ټوبل خو ځي الریډي وو کنه صرف پایپ اچو نو غیر جې پر کنه سر ټوبل نشته ازه کې صرف یو بورهولو عام چینج ډای والا نو هغه په دې سر مخبل مغوره فل ټوبل کوم ها لکه واټر کیپاسټي سر زیاته پکاري دی وجنه نه هغه ما کته ویډیو چې به ورکه د ټوبل فیسیلیټي ورکه واچي کنه ټوبل ما چولا ټیک شو نور څه ورکه سر یو ورهډ ټینک تا 10,000 گیلن ٹھیک ده او چې کوم دا پلینګ ایریا دا فوټبال ولا هغه کې سر ډکه ګراس تا فیلینګ دا هغه سر او چتوان دي سره او تر سره سر چې کوم اراوند پایپ لاین دا مور ته ور کړه ده صحیح اسانی سره سر چټکا منکا کوي تقریبا 1 کروڑ دی 1 کروڑ کنه بس ٹھیک نو کله پورې بدا مطلب ان پلیس وی سر دې کې اصل کې ایشو سوا لګ ما دوه ماته سی ویل څه ایشو دی دا سر ان او سی ایگزیکټیو دا جی تاسو سبمټ کړی دی ورته جی سر اج کوم سپورتس والا افسر دا رسوډي سو سے با او لیټر ورته کړه د جی صحیح او هغه کاینه سر کته سو مطلب ورسې ها بو شي یو څورې نه ما تاسو سکندر خانویدو هغه سر ما زه دې هغه ته ویم دي جاب جو سه ته ویم شوتیا غونې هغه ما سره خلاو ویل کاند ایگزیکټو هغه بدل شو نه اوس یې فوټبال خسر راغلی اته کوټیو کوم یو هغه خو مت د کینګ روډ والا مسله مګه جوړه کاغه پیسې راغلي پیسې واپس لاړې بیا کنه او ډیر دي نو اوس تاسو کار سٹارټ کړی دی سرکار د وجه نه سٹارټ کولا چې ان او سی څنګه ملاوي نشو نو سی سر هغه مخکې د شینواری ټیم لاغه یو وړو کې بور ویلو ا به مون لاړو ماشاءالله تکه انا نه هغه خو د دې به سر انا شي کنه یار کنه مو ته یو ګراس خراب په بل ما خو میونسپل دی خو تاسو خو د میونسپل فوټبال ګراوند کې ادارې ما دا پلیئرز راوخته ما دی یو کروڑ روپۍ دی ګراوند ته مو صوبایي حکومت طرف نه منځوري کړی دی هغه څه دی ورک سٹارټ کیدو نه پهلا هغه سي نو سي دی هغه سره دی کانټ ایگزیکټیو سره نو سي سمو پرتا دی اوس پر هغه نو سي جاری نه کرتا اکا ټول هغه د وجه نه سټاپ دی کنه یو خو هغه ګراس کې هغه ډاکا ګراس ورکه لګی کنه او بل یو ورکه هغه د ټوبل دی او بو د مطلب څه کوم اور ټانک وی هغه کې کنه اور نور څه دی ورکه کمرې کې سر لیټرین دی مطلب دا کراؤډ د پاره سره لیټرین میټرین دا حساب کتاب دی نو اڅه 1 کروڑ روپۍ منزوري دي هغه صرف هغه نو سي دوی دا پینډینګ دی هغه نو سي ته ملاوي شي د کار سٹارټ کی بیا ها بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہوں میونسپل فٹبال گراؤنڈ جو کوہاٹ کا بہت ہی مشہور گراؤنڈ ہے اور خاص کر ہمارے فٹبال پلیئرز کے لیے اور اس گراؤنڈ سے ہمارے بہت سارے کوہاٹ سے جو سٹارز تھے پہلے وہ اسی گراؤنڈ سے کھیل کے وہ آگے بڑھے ہیں اور آج ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ جو یہاں پہ جتنے بھی ینگسٹرز کھڑے ہیں یہ بھی اسی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی ایک مطالبہ ہمیں آیا ہوا تھا کہ اس گراؤنڈ کو بھی مکمل اس کو بھی مکمل فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تو اس میں صوبائی حکومت نے اس میں بھی تقریباً 1 کروڑ روپے اس گراؤنڈ کے لیے بھی ریلیز کیے ہوئے ہیں. اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس میں جو کام ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک تو پورے اس گراؤنڈ کو لش گرین اس کو ہم نے کروانا ہے, اس کی لیولنگ کروانی ہے. ساتھ ساتھ اس کے بیک سائڈ پہ ہم نے پلیئرز کے لیے واش روم بنا رہے ہیں, اوور ہیڈ ٹینک یہاں پہ پانی کی بنا رہے ہیں اور ایک جو ہمارا سیکنڈ فیز ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. اس پورے گراؤنڈ کو ہم نے کور کرنا ہے گرل لگا کے, وہ ہم تاکہ یہ گراؤنڈ محفوظ رہے اور اس میں پلیئر اگر کھیل رہے ہوں تو جو تماشائی ہوں گے وہ باہر
बैठ के आराम से मैच को भी एंजॉय करेंगे और हमारे जो प्लेयर्स होंगे वो भी बड़े आराम से गेम खेलेंगे। बाकी एरियाज़ को भी हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं, इसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेसिंग रूम है, तो ये सारा इसमें कवर है इंशाल्लाह। तो ये भी कोहाट के जितने हमारे फ़ुटबॉल प्लेयर्स हैं, फ़ुटबॉल एसोसिएशंस हैं, जितनी भी टीमें हैं, तो उनके लिए ये हमारी सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक तोहफ़ा है। और इंशाल्लाह हम अपने फ़ुटबॉल प्लेयर्स के लिए एक ग्राउंड यहाँ पे और एक जैसे आपको हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बताया, तो वो भी एक 2 ग्राउंड्स हमने अपने प्लेयर्स के लिए इंशाल्लाह तैयार करवा दिए हैं। तो एक और यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, वो मैंने इंजीनियर साहब से उनको बता दिया है कि यहाँ पे लाइटिंग का भी यहाँ पे भी फ्लड लाइट्स यहाँ पर लगेंगी इंशाल्लाह, जिससे ये होगा कि गर्मियों में हमारे जो प्लेयर्स होंगे उनको रात के वक्त उनको खेल की जो फैसिलिटीज़ होंगी वो अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। तो हमारा मकसद इंशाल्लाह कोहाट के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो फुटबॉल के हैं, चाहे वो क्रिकेट के हैं, या चाहे जिस गेम से भी वाबस्ता है, इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत की जानिब से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो विज़न है कि हमने इस मुल्क में खेलों की जो सहूलियात हैं वो अप टू डेट करनी है और प्लेयर्स को एक ऐसा माहौल फराहम करना है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे और फिर नेशनल लेवल के वो प्लेयर बन के वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बहुत शुक्रिया।